ګرم دی لږ واوره ولا لږ راوړم ګرم دی دا څه کوه دا به په حال په دې کې په دا به بیا وروسته په واوره واچو او بیا په کمره کې پرې اوسې وي هغه تاسو کې دا لږ تاسو کې خدای راوستل دا زه خپل حسن ورپسې مولانا نو فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى نو دې حدیث کې ما یو خبرې وي یو کلام په سند کې او به ویلې او دویم تحقیق په الفاظ د حدیث کې راکورو دي تحقیق په الفاظ د حدیث کې راکورو دي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ما ویلو اپرون کستا تو خیالي انما لامرئ ما نوى جمله تاسیسیه ده او تاکیدیه ده نو مې څو کو چې دا تاکیدیه جمله ده دماغ کې کوم دقه غریم دي او څو کو چې نه انما لامرئ ما نوى تاسیس دي مخکې نه صرف دومره معلومه شو د اعمال تعلق د نیت سره دي او د دینه معلومه شو چې کثرت د سجود دي په کثرت د نیت اوس یو سوال دلته راځي لامرئ ما نوى چې کمیت او اق عمل به زمون فقها وایي چې په رمضان روزه کې چې دا نفل نیت او بیا هم فرض دي دا په معنا و عملونه لامرئ ما نوى خدا چې د کمیت او کاغی نو په رمضان کې نفل نیت او باید چې معنا و څه لري نفل چې فرضونه کې نفل وشي دلته فرض ولې شي دو جوابونه دي یو جواب دا دی چې یو د رمضان د حیثیت دی د روزه یو دا د میاشتې تعین الله کړی یو د میاشتې خپل حیثیت دی خدای الله نه متعین د وجود لپاره او یو د انسان مکلف دی سوسو الکتوا یو د میاشتې حیثیت یو د انسان د میاشتې حیثیت خدای چې الله معین کړی دی د وجود لپاره شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى رسوسين والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم یو د میاشتې خپل حیثیت چې هغه متعین د رمضان د وجود لپاره د فرض لپاره یو د انسان حیثیت چې د عاقل مکلف دی چې حیثیت اوله ته وګورم نو تعین الله کړی حیثیت ثانی ته وګورم نو زه مکلف یم زه به امنیت کوم وګورم ته مانیت اونکه او امساک مې وکړه د اشیاء ثلاثونه زما روزه ونشوه ولې حیثیت ثانی مفقود شو د مکلف دیواله په دې قادر کې بیا معینه کچرته مالیتونه او صار نه مقام پورې مې امساک د اشیاء ثلاثونه وک او نیت به نو روزه ونشوه ونشوه دا به حیثیت ثانی مفقود شو د مکلف مالنیت وکړه او کچرته مانیت کړی وي دا به مانیت د فرض او میاشت رمضان نه ده د رمضان نه حسابيږي بیا نه ولې نه حسابيږي شابه چې دې اوله مفقود او نه کوي په خبره دې میاشت کې امساک د اشیاء ثلاثونه وکړو او نیت یې ونکړو حیثیت ثاني مفقود شو د عاقل بالغ مکلف مانیت ونکړو او کوم میاشت رمضان نه ده په رمضان روزي نشته شعبان کې نشم نو بیا نه صحیح کېږي وای نه صحیح کېږي حیثیت اوله ته جو مفقود شو اوس کما پکې د نفل نیت وکړو ما پکې څه نه وکړو نفل نو حیثیت ثاني مقید شو حیثیت ثاني موجود شو ولې نیت مې پکې وکړو خو چون کې نفل دی ال حیثیت اوله خپل راغلی دی زما د تعین د الله تعین مخکې زما د تعین د تعین مخکې الله ډېر حیثیت متعین ما د نفل نیت وکړو ټیک شو نو زه عاقل بالغ مکلف حیثیت ثاني متحقق شو وحیثیت ثاني دغه دی بیکاره دی ولې ځکه چې اخما نفل نیت وکړو ولې په فرض حسابيږي ما سوې حیثیت اول متحقق دی الله تعین کړی الله ولا تعین ما تعین او بیا جواب ته مزیدار وکړو الکه چې ارکلا دا روزه چې د رمضان د میاشتې نیت کومه د دې څو حیثیت دی ګوره دا یو دا چې فرض او فرض کې ادنا وی کې نه وي فرض کې نفل دی فرض کې څه لکه نفل فرض خودي فرض تو فرض کې بیا چې اوصلي احسن حسن تقبل دي کنه کول چې فرض کې نو نفل اطلاق دیاتی منځ نفل د الله د رضا
فرض هغه مونږ چې په غاړه خلاصون نفل ته الله په خوشاله ده چې غاړه په خلاصین الله په خوشالي کې نه خوشالي نو ما غلان دې نیت په لاندې والا نیت دا منافق نه دی دا منافق نه دی لاندې وسط په غټ وسط نه پرې وغه الله کوي نو یا خدا چې تعین الله زماره تعین نه اوته نو ځکه زماره نقل حیثیت ثاني متحقق معنا او حیثیت اولاد الله نه متحقق شو ذکر او یادا چې ما نیت کړی دی ادنا نو ټیک ده کنه د دې عمل دوه حیثیت دوه وسپدي یو د فرضیت او یو د نفلیت افرض نفلیت ولا موقع فرضیت ولا چا کړی دی الله کوي مخکې نو معنا وا باندې عمل داغي د کل امرئ ما ما بدنا دنیا تو کوم ټیک ده کنه نو فرض چې نفل ثواب هم پکې شو ما خو د ثواب خبره کړې ده ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها دې تر اوسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مثال ورکړي مکه قاعده کلیه وې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکړي مثال لپاره توضیح د قیدی وی دا قیدی توضیح درته کوي او مثال ورکړي ومن اغسوک كانت کی هجرته هجرت تد الى دنیا پورے یصيبها چې حاصل کی دنیا لرا یصيبها صفت د دنیا ده او دنیا مولانا صاحب نکره ده او د نکره صفت جمله واقع کی او دنیا وایستا دنیا اصل کې اسم تفضیل ده ادنا دنیا لك افضلو فضلا افضلو مذکر شو واحد مذکر او فضله مؤنث شو دارنګه ادنا دنیا ادنا هغه شی چې ډیر نږدې وي هغه مذکر چې ډیر نږدې وي او دنیا هغه مؤنث چې ډیر نږدې وي نو دنیا دلته مقابل د آخرت حالت مقابل د چا حالت په نسبت د آخرت د نږدې د ممکن دی پکې نو د دنیا نه مراد ټول هغه امور چې مقابل د آخرت دي ټول هغه امور چې مقابل د آخرت دي اترې نه مراد شو چې هجرت داخل الى دنیا یصيبها دې حاصل کی دنیا لرا او الى امراه یا هجرت خذ لپاره یان کې هوا يتزوجها ور تخصیص بعد التعمیم شو سوالو کا چې خدای خو دنیا کې داخله د نزان له مستقل ول ذکر کړه نو متعدد جوابونه دي یو جواب پیدا ده چې شان ورود د سړي هجرت کړي خدای د پاره چې شان ورود سره موافقت را چې اوس به شان ورود رستو وې مهاجر ابن قیس دا د خدای د پاره هجرت کړی ابن قیس د پاره قیدې د پاره نور په بیان راځي ان شاء الله خدای نو اغا تخصیص توجه د شان ورود نه دی یو سړی چې هغه دلته کې نسوار په دارالعلوم کې په دارالحدیث کې غرزوي نو زبر سوې ما امرورا دارالحدیث مغوت بویا کوي مهرباني وکړه او ګندګي مغرزوي او نسوارم مغرزوي نو تاسو سوالو کې ګندګي دی اوه نو نسوار پکې په خپل راځي نو تخصیص ته نسوارو دی ولې نو په جواب په پیښه کنه شان ورود دی ها دا د شکر تاسو په نسوار پریخي کې خیر کې ها نه چې چا کول هغه به پریخي کنه برو غلي وختي مو وایي او نه معلومیږي چې مخکې کول جبلیانو هغه خبره طالبانو په نسوان نه دی کنه انا شکر تاسو ورته خلک شي زموږ یو کیند په خدای د نږدې حاصل د خبرې سجو ماته ګورا یو جواب پیدا چې شان ورو تر موافقه وین درته وې النساء حبائل الشياطين فتنه رضی الله عنها زين للناس حب الشهوات من البنين والنساء ورا تاخذوا فتنه النساء دي حبائل الشياطين د خذو په ذریعہ باندې شیطان لګیاري د تلوخ کار او غټ غټ سړی په ښکار کوي غټ سړی دا د خذو د لاسه تبا شوی دی او برباد شوی دی او کفر او ارتداد ته رسیدلی غټ سړی نو ځکه تخصیص تخذو او درې مې یو مزیدار او ځم درته ویل ادا چې کله ما صحابه هجرت وکړ مدینه منوره ته نو الت انصارو ایثار وکړ نو انصارو سوي عبد الرحمن ابن عوف او د سعد ابن الربيع فميانس کې نبی رسول الله ورغلي جوړه موافقه
سعد ابن ربيع وته ته زما رورې کنه وی او وی راځه زما مال دې د سره نه کما او زما دوه خدي دي راځه یو پکې خوخه کا دا نه یو پکې در کومه بیا به واهم وهم پکې بډای ولا ورکولا نه ته پکې یو خوخه کا جستا کما خوخه د طلاق ورکم نو چې عزت دې شي تاسو به نکاح ګور صحابه دې ته یاد شو او ورته وی بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای پاک دې په مال او په اهل کې برکت پیدا کړي دلونی علی السوق ما ته بازار خایا دې نه یو بل مسله معلومه ما هغه مسله دا چې ست یو ست تولی یو دعوت ورکولي ست پیژنه او دعوت ست جدا شي دی او دعوت جدا شي دعوت دا لکه تاسو چې ما ته مغرمه وروړي زما د دوی وادرې یا ما کور جوړ کرا دې تر دعوت کوما یا زما یو بل مسله دا او راشه وروړي بخری دعوت او ست دې ته وځي بلا راځي او څو یا لکه وروړي خوري دې څه ویل کېږي نو دعوت قبل اول خو یا واجب دی یا سنت په خپل کتاب کې راشي ان شاء الله او ست نه قبل اول بهتر دی دا نه چې لکه دعوت راک ورځه اره دوی ډوډۍ خوري او ته کم دی کی ډوډۍ خوري یو په پورو کړه کم دی کینو یو سړی د دریاب نه پورې غاو یو دی یو له ډوډۍ اول ته आवाज ورته په ډوډۍ خوري مستد شو او خدای دې وکړه هغه مطلب ته چې کله دریاب دی او نه پکې کشته شته او نه پول شته نو دا ما به ثواب شي دې خوشاله شي تاسو ډوډۍ هغه سره شناز او ټکو وې پړساو چې وې پړساو په د پاسه را زور جو دې غاړه راغی وی کم ځای کې نه هغه ما په داخله کې تاسو به عزت ته پیږي دا پښتانه او ټکی او ډیر مزیدار ټکی وی یو په ست ښکاری بل په نخورا ښکاری یو په ست ښکاری ستو کې راغی کرام شي او بل په نخورا ښکاری چې هغه وته نه بارک الله فی اهلک و مالک ورته ست وکړه الله نو ست جدا شي او دعوت جدا شي ها دغه د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایي یو څه چې دا توري بس کو کښنه بس کو هغه ته ویل اول به توري اوس بیا به په ډوړې بیا به په دې کښنه اوس یا لرا دې ته وګورئ توري بس کو دې خلک هغه په کې ډوړې چې دغه منده کې کول او د توري چې خو تور مزه کوي پښنا څوک سکي افغانانو شل می وچ کله شلمه اوچ کله نو ځکه له اوچ کله چې نه پکې چینی شته او نه پکې تبل څه شي په یو منګي کې د 2 پیسو چای جوړ د 2 پیسو چای واچو خو کې نو شل بچ کې ته د ما لا پيو والا خروج کا هلکه خپل شي چې به کوم یا دا چلو چې پته دی ولای دا شل څو نه هیڅ 2 یا 3 بس کې پکې ورو شیر دی پکې شیر په اعلی شیر شیر او چې د پکې تورا او چینی دی پکې هم مزیدار اعلی دا چې د نشي مخته خبره مې څه پوری کوله دا خزو نو اورته وي دلونی علی السوق بازار خایا نو ګوره چې هغه ستو کو او دور ست رکا او دا وته وکړه نو هغه له خدای څخه ورکړ تور دې پس بلا ما دی وګټه چې ما دی وګټه بل دې واده کړو بلا روانو دا واده څخه نه خانه به پرته هغه نه خانه چې خدای استعمالي نو عليه السلام چې هغه نه اولیدله مهيام يا عبد الرحمن دا څه دي تزوجت امرأة من الانصار انصار په خدای کړ ما سوت لها مہر څومره دی ورکړې څومره ولیمه دې کړې نه او دې ولو بشاته ولیمه کوا یو ګرځي ولي هغه ور بیا په خدای خدای هغه نه خېو دې ده ها اوسم نه خېمخي تمام شاګرد وعده کړ دا مبارکه لاله مبارکه راځره وته ګیره نظر ورخ نه ډاکوا ضرورت په پیژه راځي هغه څه پیژنو کوي ته مې بیخ یو دا واشه په منځه وګوره دا پوری ګیره ما کړل پوری ګیره د ضرورت کټه بل کار دې نو جوړ سترګو دې سلو دي سترګو دې سلو دي پوری ګیره د ضرورت کټه
بس یو خلک د پورې خان ورشه په خدمت ته ګمنځوا یا دروي شیخ دې کوتم ته وینو ماسکلا نو حاصل د خبره ده چې دلته سوي د خزو چونکه انصار دون قرباني ورکولا نو نبی رسول الله دلته د ابراهيم قیدو لګو چې اصله سو دوی چې مدینه کې صحابه لري سار کې قدم ورته راځي هجرت وکړه نو زه وځم مې کما یو وجه یو ذات شان ورود خزوا او دوی موجه مې سوا چې خزه محل د فتنې دی اوبای الشیاطین دي چې تخصیص یو کې ګرځي دي د هجرتونو کې او دریم د صحابه انکارو چې څو دغه نیت د هجرت یو څو قسمونه دي مولانا سره هجرت خو په لغت کې مطلق ترک ته وایي او په اصطلاح کې درې قسم دي نو درې تعریف به تاسو معلوم شي یو هجرت د دار حرب نه دار اسلام ته لکه صحابه چې هجرت وکړه د مکه مکرمه نه مدینه منوره دویم هجرت د دار فساد نه دار امان ته لکه صحابه هجرت کړو د مکه مکرمه نه حبشه ته مکه نه حبشه ته لاړل دا هجرت د دار فساد واقع او کوم مکرمه کې دوی تسلیم ورکړ صحابه ته ملاوي دي نو هجرت یو کو دار امان ته چېغه حبشه الان دار اسلام نو او دریم هجرت د معاصی او طاعات الله ګناه پرې دی نیکی کې حدیث کې راځي المهاجر من هاجر معنا الله عنه المهاجر مهاجر هغه څوک دی نه مهاجر دې هجرت کې پریدي ګور فرق معنا نه کوي معنا الله عنه لرا او یو څلورم قسم بولاله خالق په مرقات کې دي دا په تاسو شته به استیراب ما سوز لکه تل دي کنه زما د دې ټولې دورې دارومدار اقد مرقات په مطابق مرقات د مشکات په فارمولا د تاریخ ګوتې د خپل اول یو د مولانا عبدالحی صاحب دا ګوتې بندوي د خپل د حاشیه څونه خانه دي کړي دا چې د عائشہ روي قائم باندې خانه ده بل شرح ته د هدايه ضرورت نشته او نه د شرح وقایع بل شرح ته ضرورت ده صرف د حاشیه ګورم دا کار او چې دا څومره اردو والا شرح و غیره لیکلي دي کنه هم دغه حاشیه ته ده پر شنه مولانا عبدالحی صاحب ګوتې د خپل دارنګي مولا لقاری ګوتې د خپل اول نو دا هغه مرخات کې لیکلي دي هجرت څلورم نمبر هجرت د دار طبیعت نه دار شریعت تا دار طبیعت نه دار شریعت تا څه مطلب بل خواهشات پرې دی او شریعت په روان شي دا حدیث شریف کې راځي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به خواهش هذا ما جئت به تادي تمام فالخواهش ريد وشريعه قواعد نصروا قسم شو هجرت دار الحق دار اسلام تا لك من مكه الى مدينه دار فساد دار امان تا لك مكه الى حبشه او د ګناهونو طاعات تا المهاجر من هجر الله هجر معنا الله عنه او سرورم د دار طبيعت نه دار شریعت تا پر قواعد شریعت تابع کې لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تلو تسبه هجرت شو هغه څوک چې هجرت د دنیا د پاره کې د حاصله کې دنیا دا کوم یصيبها چې څوک دونه چې هجرت دنیا ته څنګه کې ته دنیا کې یې نو څنګه مواته هجرت کې د هجرت په لازم اخرت نه راځي دنیا کې وته موجود دی نو یصيبها نه معلومه شو چې د دنیا نه د زمانه نه مراد ما متاع د دنیا مراد څه دې مراد شو یصيبها نه معلومه شو چې حاصله نو حاصله هو هغه چې ته پکې لا داخل نه کړه د دنیا د زمانه نه مراد دی کې وته داخله او الى امرأة تخصيص بعد التعميم ينكحها يتزوجها فهجرته هجرت الذي سري الى ما هاجر اليه الى ما موجود الذي ارسلته اذا هجرته اليه تفصيل الدنيا ته هجرت وکړو هجرت دنیا ته واپس شو او بخدر الغی ته واپس ثواب یې ونیو دغه وخت د کومه فهجرته مردوده رد شو الله ته ونشو الى ما اغه دنیا او قدتا هاجرت هجرته اليه الى ذمين امام موصول
تراجع دي عائد جمله عائدي موصول تراجع دي مولانا سے مدت کی خبر دے ان کی واسطہ اغدا دوه اعتراض لري یو اعتراض خدا چې امام بخاری دا حدیث مختصر ولې راوړ اصل حدیث خدا کذا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هغه جمله ده پرې خدا ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه الجمله ولې پرې خدا چې فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولې پرې خدا نو علماء یې ګڼ جوابونه کړی یو کا بیکار جواب دی چې دا جمله امام بخاری ته نه ورسېده ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دا جمله امام بخاری ته نه ورسېده دغه ولا دا جواب کمزور دی ها دا جمله رسول امام بخاری په خپل حدیث کې په خپل صحیح کې ذکر کړی دا حدیث رسول راوړل دی چې دا جمله رسول ذکر کړی دا او د څه کې دا جمله وته نه ورسېده بعض علماء یو دیو جواب ادا دا جمله د تر رسیدلې د خدای حمیدی په واسطه نه رسیدلې وګوره دا حدیث خدای د حمیدی نه نقل دی دا جمله د تر رسیدلې دا خدای حمیدی په واسطه نه رسیدلې او د خدای حمیدی نه نقل کړي نو علماء جواب کړی دی هغه وی دا خبره خطا ده دغه حمیدی په خپل مسند کې کوم حدیث ده انما الاعمال بالنیات دا وړي دا جمله په ذکر کړی ده حمیدی په خپل مسند کې دغه جمله په حدیث کې لیکلې ده امام بخاری څنګه ته وایي چې د حمیدی په واسطه نه درته دا بعض علماء رد کړی ده لیکن زما په دې کې خپل اشکال دی دا جواب یې مزیدار دی ممکن ده چې حمیدی ته د خپل شیخ نه بعض شيوخونه دا جمله رسیدلی د بعض شيوخونه دا جمله نه رسیدلی خپل شیخ څوک دی حمیدی وګورئ نو سفیان ورما ویډیو کړه چې د یحیی ابن سعید نه د سند ډیر زیات مشهور شوی نو ممکن ده د یو راوی سفیان دی ممکن ده بلی نو په یو واسطه دغه جمله رسیدلې ده په بل واسطه ورته دا جمله نه رسیدلې یا دا چې په ویما سفیان چې وته یو ځل نقل کو دا جمله پکې وې دوباره چې وته نقل کو دا جمله پکې نه وې ذکرږي امام بخاری ته ممکن نه چې حمیدی بیا دا حدیث ویل نو جمله څه او په خپل مسند کې اوري دا دې مطلب جواب دی دا فرق کاوه حمیدی ته چې دا حدیث راته د خپل شیخ نه نو ممکن دا چې په یو واسطه به دا جمله ذکر شي په بل واسطه نه ذکر شي چې په کوم واسطه نه ذکر شي هغه امام بخاری درته او چې په کوم واسطه ذکر شي دا نو هغه ذکر کړل په خپل مسند حالا دو جواب شو دریم جواب یې څه دی دریم جواب بعض علماء کوي وی امام بخاری رحمت الله علیه دا جمله ولې را نه وه وی چونکې د دې جمله کې د خپل نفس بڑائی راځه چې ما هجرت د الله لپاره کړې ومن كانت هجرته الى الله ورسوله د خپل نفس انکسار یې وکړ نه ذکر کوم دا حافظ ابن حجر دا جواب کړی حافظ ابن حجر فتح الباری کې دا جواب کړی چې امام بخاری خپل ځان د کبر او د لوی نه اوساته یا به خلک کوئی ورورا تاسو د الله رسول لپاره هجرت کړی دی یاره دا علماء په کې ډېر لوی حیثیت جوړیږي ځکه دا په ډېر لوی اجر دی ډېر لوی حیثیت دی دا جمله به لري دا برا نه علماء د خپل ځان کې سار راوړم لیکن دا انتهایی کمزوري جواب ډېر انتهایی کمزوري یو سړی چې د الله لپاره کارو کوي نو باید چې خلکو دې او چې خلک یې عمل وکړي او دې لپاره ته په حدیث کې استدلال کوي د حدیث جمله ورته نو څه خبره دا جواب کمزور بعض حضرات یو بل جواب هم کوي مولانا صاحب هغه جواب زما خوښ دی هغه دا چې یو دفع د مضرت یو جلب د منفعت ویږي کوم یو اولاد جلد منفعتنا چې ګرمي نه کنه بس دا کافي ده چې ګرمي نه په تندر دی ولګي که باقي هوا نه لګي نه دی لګي دا ایر کنډیشن نه یو زرزل دی نه چې ګرمي نه ورته خبره ده
چې د ضرر نه بچي دی یو سړي که نه نو ډوډۍ دی د ضرر نه کېږي پناه به ګزاره وکړو او چې ضرر راته ونه رسوي نو هغې کې جلب منفعت او هجرته الی الله ورسوله ګوره چې الله او رسول دپاره هجرت وکړه چې ثواب وشي دې کې څه شی و دفع د مضره چې دنیا له او ښځې له مه کوه ګورې ضرر دی پکې مردود کېږي نو د ده اشارت دی کې دا شو هغه جمله نه ذکر کوي دا ذکر کوي اشارت دی چې دفع د مضرت اولاد په نسبت سره چا ته جلب منفعت ډېر هم ډېر ښکلی جواب درته وکړم خو هغه یو مقدمه غواړي او لږ اوږد دی نو زه وبېرېږم او دا جواب علما استاد ذکر کړی دی او حواله په حموي ورکوي په اشباح والنظائر هغې کې څه وایي د هغې نه مخکې یو مقدمه وپېژنه یو ته طاعت وایي بل ته عبادت وایي او بل ته قربت وایي درې څیزونه طاعات مفرد طاعت راځي عبادات مفرد عبادت راځي قربات مفرد قربت راځي درې واړو څه فرق دی طاعت هغې عمل ته وایي نیکۍ ته هغه نیکي چې موقوف په نیت هم ده او موقوف په معرفت د معبود هم ده موقوف په نیت هم ده او موقوف په معرفت د معبود هم ده لکه نه زه خطا شم عبادت دی عبادت مخکې کا چې موقوف په نیت هم وي او په معرفت د معبود هم وي لکه مونځ زه کوم نو مونځ کې یو زما نیت به مې که نیت کړو نو که مونځ مې نه صحیح کېږي مخکې به نیت کوم توقف په نیت راغی او معرفت د معبود مونږ چې دا مونځ وایو مونږ چا دپاره وایو الله دپاره مخکې به معرفت د الله وکړه چې الله یو دی مانه مطالبه کوي د مونځ ځکه دا مونځ ورته کوو دې وجې نه چې سړی مونځ کوي پکې څه وایي یو دا وایي چې نیت مې وکړه د مونځ د مازدیګر څلور رکعاته مثلا او بیا وایي لله تعالی نو دا موقوف شو په معرفت د معبود هم او په نیت هم دا عبادت شو دیم طاعت دی طاعت څه ته وایي دا په نیت او په معرفت د معبود په دواړو موقوف نه دی عمل حسن دی ثواب الله ورکوي او په نیت او په معرفت د معبود موقوف نه دی لکه یو سړی داسې شپې پاتې د ستورو ته کتل د ستورو ته یې کتل دا اوس په دې نیت ورته ګوري چې د الله وجود دې معلوم کړم د الله قدرت دې معلوم کړم سوچ دې هسې دې وکتل دې ته توجه ولاړ غیر اختیاري توجه دې اخواړه راوخواړه څونه ښایسته ستوري نیت قصد دې نه کړی ورته خوب نه درته ورته دې وکتل او دا موقوف په نیت نه دی ثواب دی ته غیر اختیاري نه ستورو ته وکتل او د الله قدرت سره دې ذهن لاړ بې سوچه هم لاړ نو ثواب دې وشو موقوف په نیت نه دی او موقوف په معرفت د معبود هم نه دی بلکې دا سبب د معرفت د معبود دپاره دی او معرفت د معبود شرط نه دی چې مخکې به معبود پېژندلی وي بلکې ما څه ووې دا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی دا موقوف علیه د الله د معرفت دپاره دا نه چې د الله معرفت موقوف علیه دی پوهېږئ په خبره نو دا په معرفت د معبود او په نیت دواړه توقف نه لري درېیم ته راشه اوس درېیم ته قربت وایي قربت څه ته وایي معرفت د معبود باندې موقوف دی او په نیت موقوف نه دی لکه تلاوت د قرآن شریف کې مونږ کوو دومره کافي ده چې دا د الله قرآن دی لکه بعضې وخت یو سړی په لاره روان دی او حافظ دی او غیر اختیاري په خولې الفاظ راغلی روان دی تلاوت دی داړو د تلاوت نیت نو او بس رایا شو د حافظ دی او لګیا شو نو ګوره نیت یې نشته بې قصده شروع شو بې اختیاره شروع شو او معرفت د معبود دومره ضروري چې دا تاته پته چې د خدای قرآن دی بیا دې ثواب دی او که نیت دې وکړل ثواب به ډېر وشي نو څو قسمه عبادت څو قسمه شو نیکۍ درې لومبې شو عبادت په چا موقوف دی وایه معرفت د موقوف او د معبود او په نیت په دواړو دویم ته څه ویل کېږي طاعت هغه دواړه نه غواړي درېیم قسم کوم یو شو قربت چې معرفت د معبود مخکې غواړي او که نیت نه هم خیر د ثواب پرې میلاویږي نو دلته کې دا هجرت چې کوم دی دا د قسم ثالث د قبیلې نه شو دا قربت دی امام بخاري دې ته اشاره وکړه چې دا قربت دی دا طاعت او عبادت نه دی قربت څه معنی چې که نیت حسنه دي نیکه نه د هجرت کې د مدرسې دپاره د دورې حدیث دپاره بل څه دپاره نو که نیت حسنه دي نی هم کافي ده که نیت دي نی خو چې معرفت د معبود دی وي معرفت د معبود دی او د نیت سیئه د اجتناب راغې دا بس کافي ده د نیت سیئه نه
دنیا او خذل نه کې نیت سیئه نه اجتناب راغی بس دا کافی د نیت حسنه دی نی هم بخله ثواب درکړي او یې چې نه معرفت د معبود خدا مخاشتا او لازمن کا او که نور سنیت دی نی خو چې نیت سیئه د دنیا و غیره دی نی بیا په الله اجر درکړي نو څو خبرې مې وکړې یو خدا چې دا جمله امام بخاری ته رسېدلې نه ده دا جمله کمزور جواب ویب څه پواسه د حمیدی نه رسېدلې هغه سوال نه کې حمیدی په خپل مستند ذکر کړی دا او څنګه نه رسې ما دا غي جواب وکړو چې ممکن د حمیدی په خپل مستند ذکر کړی امام بخاری ته نه ذکر کړی بیا په حمیدی ته راځي هغه جواب مې وکړو په حمیدی دا یو استاد ویلي بل استاد بوته نه ویلي یا یو استاد یو وخت وته ویلي دا بل استاد بل وخت نه دا ویلي نو هغه یو ویلي کله بل دا او وی نه لیکلا درې مې سوې حافظ ابن حجر لیکلي دي ښا خپل نفس انتصار وکړو سبب خلک وي چې د الله رسول لپاره هجرت وکړه هغه ډېر وی سره ما وی چې د خپل ځان انتصار او تواضع حزمن لنفسه لپاره د حدیث جمله پر هو د نری پتا ولي خلکو ته ایثار وکړه محدثه ضرورت مې سوې مولانا سے هغه دا چې دا خدای مزارت اولاد په نسبت د جد منفعت دی لاغي اشاره کوي دا هغه منفعت چې جلب والے جمله ذکر نه کړه او پینځم مې سوې چې دا څه شی راکا دا قربت دی راځي هجرت دې ته وایي قربت چې فاسد نیت نه کنا نو خیر کې نیت حسنه دې می الله په دل اجر درکې بهر کې کو مخکرال شو من خو دې باندې یو خارجي بل سوال دی چې هغه کې دا چې وي من كانت هجرته الى الله ورسوله او په دې څنګه دې فهجرته الى الله ورسوله دلته تکرار وکړه دلته پکار لا وجدا ته ویلې وي چې من كانت هجرته الى دنیا يصيب او امرات دنیا کې وا هجرته الى دنیا يصيب او امرات دنیا کې وا اي چې اورو دې کې ما حاضر دی دا والے ما ته متولي شه به یو خدا چې التکي هغه جزاء امر محبوب فهجرته الى الله ورسوله او دا امر غیر محبوب شی دی نو خلق په امر محبوب کې تکرار کوي په امر مذموم کې تکرار هغه امر محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تکرار وکړ او دا امر غیر محبوب دی نو تکرار یې دا یو جواب دیم جواب سره دیم دا اذا هغه سبب معلوم هجرت الى الله والرسول د پاره یو سبب د هغه رضا د الله او رسول او د دنیا او د خدای د پاره چې څوک هجرت کوي دا غیر نتایج ډیر زیات دي هغه یو نتیجه نه ده هغه د دنیا ډیر مقاصد دي ځکه ما هاجر الیه مطلق ما په ټول ده التقوا دوتونه او بس الله او رسول د پاره هجرت کوي هغه د الله او رسول رضا ده او دلته یو مقصد نه د دنیا او د خدای د هجرت ډیر مقاصد دي یا به حاصل کې خدا به حاصل کې او د خپل نفس اجتهاد وکړي مثلا او خدای سره حسن دې پیدا بواله خدای ته محتاج خدمت کوي ډېر خبرې په دنیا کې نو دلته کې مقاصد شتاو هغه ټول په مهاجر الیه کې جمع کړل دا خو مولانا صاحب د دې حدیث متعلق کوم تحقیق او ادب ما بیان اوس براشو بل خبره ده شان ورود د دې حدیث دا څه شان ورود دی نو دا قصه د مهاجر ابن قیس دا مهاجر ابن قیس صوت نه خبر چې دا صوت ماته پته نشته او صرف دومره کتابونه لیکلي دي یو سړی د ام قیس ته نکاح لپاره او د ام قیس نو هم باندې علماء ذکر کړی چې قیلا دی لیکن قیلا صوت اس پته نشته رجالو ته اس پته نشته او ما د تپاول کې ویلو کو تاسو ته او دا قیلا نو موږ ګورې مرجو تاسو تاسو ته څنګه سره نه حساب او بعض علماء چې قیلا ده د فکر قیلا شو نسب نه دی باندې د چالو ده او د کوم قوم د کوم ولې کار غلط شوی دی چې کار غلط شوی دی صحابه او فردا چولا حالانکه نبی صلی الله علیه و په منبر ویل عمر په منبر ویل او بیا کار دی غلط کړی نو صحابه په مکمل فردا و ډیر هغه نبی څنګه چاوي چې پلان کې کوم قیس ته لپاره هجرت وکړه درې په منبر دا حدیث اوس دلته یو سوال کاوه دو سوال چې د الله د رضا لپاره هجرت نشي او د خدای لپاره شي مردود نو که یو سړی اسلام د خدای لپاره راو هغه په طریقه ولا مردود شو هجرت مردود اسلام په مردودي نو دی ابو طلحه چې اسلام وروړي د ام سلیم د نکاح لپاره مخکې دا نستفلار مورته ته وکړه ابو طلحه ام سلیم ته ما سره واده وکړه او ورته وی لا يحل لي ان اتزوجك
لا يحل لي ان اتزوجك ما لدا حلال ندي جلتا ترواده نو فاسلم هغه مسلمان شو بیا ترواده نو سوال وکړه چې مهاجر مته اتخذ لپاره هجرت وکړو مردود دي نو ابو طلحه د ام سلیم د نکاح لپاره ایمان راوړی دی نو ایمان ولې مقبول شو مردود نه شو مولانا صاحب بعض علما وایي چې دا هغه دواړه دی اسلام او میدانیتو چې مسلمان بنشم او میدانیتو چې خدابا اوس د نیت مخلوطه حکم سره نو حافظ معینی دواړو لیکلي دي چې کوم غالب یې غیر دی با نیت مخلوطه هم د دنیا دی او هم د دین دی نو کوم یو ولې اعتبار مشابه دی نو ممکن نه چې ابو طلحه دواړه نیتونه کړی دي یو نیت یې دا خدای کړی دی بل د الله د رضا او ممکن نه چې الله د رضا ولا نیت غالب وو الک اسلام برو میں چلا اسی کو ورنہ بچے زمیان کی وہ کے خدام میں جاوشي وا اصلا نیت دې پيو کړل دا سټه واقعي دا بیا چې باندې جوړو مشار پر من جوړي یو جواب دې جواب سره رب اسلم رغبتن فی الاسلام فتزوجها اسلم رغبتن فی الاسلام فتزوجها تزوج په کې نیت نورشته او دریم سری دا روایت معلل دی معلول معلل چې ورته وي ما دا معلل څه معنا کړی و ما فيه علة خفية قادحة يتنبه لها المهرة من أهلها السنگاح دا چې ابو سلیم ورته وي ولا يحل لي ان اتزوجك نو دا خو هغه زمانه وا چې د کافر د پاره مسلمان د نکاح په ځای دې زمانه کې خدای کافر او د مسلمان په میت کې د نکاح اسمه معنا عقم هغه رسو شوی دی نو څنګه ورته وی چې لا يحل بها نتزوج دا خو بالکل هجرت سره متصل لا خبره شوی بالکل هجرت د نبی اسلام چې او چې فورا دا مسله شوی دا نو څنګه ورته دا وی هغه وخت کې نکاح د مسلمان او د کافر جایز و نو چې لا يحل بها نتزوج دا درې جوابونه ستاسو شارحین کړی او یو د تزوج ور یو جواب څه شو یو جواب خدا دی چې د دواړه نیتونه کړی دي ایمان والا غالب ٹھیک شو دیم بیا څه شو استمر وطن فی الاسلام ثم تزوجها او دریم نسوي چې حدیث معلل دی دا څنګه وی چې لا يحل لي ان تزوجك على غیر وقت حرمت تمام خپل جواب ور یو اعمال یو ایمانیات دواړو کې فرق دی اعمال جدا شي ایمانیات جدا شي ایمان څه ته ویل کېږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په باندې اذعان او قصد قلبی ده اذعان او قصد قلبی هغه نیت نه غواړي هغه به زمانہ هغه نیت نه غواړي او چې معرفت تراغي او د معرفت نه پس تا اذعان راغي کتاب ایمان کې به تفصیل درته کوم معرفت نه پس سره راغي اذعان او قبول النفس الذي امن رجل الله پیغمبر دی والله یو دی په ایمان اس ضرورت یې نشته دی خبره تا چې تبنیت او قصد کې تلفظ بیا به خپلوم به زمانہ اذعان هذه اذعان غیر اختیاری اذعان راغی څه راغی لکه غیر اختیاری اذعان او قبول النصر راغی هذا هو الدين اما رسو اقرار قصد غواړي اقرار غواړي قصد غواړي دا لومبه زمانہ وا صحابه کرام په دې قصدونو په دې څه په ټولانه پوهیدل رسو بیا په دې څه په شوی د نبی رسول الله استحاد کړی دا خو جواب دا دی په اوس مولانا ته یو بل اعتراض دی چې دا صحابه څنګه ځانیت کاوه د خبره او صحابي دي مهاجر نو صحابي د انیت ولې کاوه د خبره بعض علماء مخلوط دي کړی څنګه دې کړی مخلوط یو بل رضا چې بخد او په داخله والے راجح هو یا هغه د الله و رضا والا راجح هو او نبی رسول الله کې د الفاظو دې زجرن وي چې څوک دا کوي دغه صحابي په دواړه نه تکړی دي د الله رضا والے غالب او اسنه بل څوک دار څونه کې چې د خزه والا غالب زجرن مولانا صاحب دا څنګه زبردست خزه مزیدار او ښه جواب ورکړ دا په زمانہ هغه څه پتا هغه ورته چې خزه لري ته کوم ځای بشم نبی رسول الله با تبنیزیشن ثواب به مشي هغه د نیت مخلوطه او د غالب او غیر غالب نه دی خبر لسترو خبري
نیت یې دا چې راشه هم خرما فذبا مې راشي او چې لاړ شم مدینې ته لمونځونه وکړه بیا اسلام پسې کوم کړه حدیث پسې ما هم کړه او جهادونه به کوم کړه نو دا وروبه زمانہ ورور نبی زم اصلاح کوي دا دغه اصلاحات په منبر پاتې او دا خبره وکړه د شان ورود او هغه کې کوم دوی سره دونه دا غي واغوسته سو خبرې شوي مولانا سے سند باندې کلام مې وکړ تحقیق مې وکړ شان ورود مې وې بل څه باندې او مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره او بل فواید متعلقه ده بلم ورته شو او وجه بعد درې خبرې پاتې اوس راشه مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره هذا من المغلقات او ستا شارحین پکې ډېر زیات نه شي وایي تو یوې څو کلو مغلقات ورته حضرت ځان پېکا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه باندې دې کوم حواله ورکړي او وایي چې دا کیف معنا څه شی لري ویل دا مدلول التزامي مطابقنا مدلول التزامي دا كيف مثلا شيء لازم للإسلام ألم ترى كيف فعل ربك بعاد الحاقة ما الحاقة عظمت معلوم يجري عظيم الشان كيف يوم أنا مثلا دي حديث كغيث المناسبات أغدا كي واحد غير عظيم الشان شيء ده تمر عظیم الشان کړي چې پورا سوچه اخلاص والا نیت پکینی اغل خدای نه ور کوي اشاره دې ته چې واحد بدء دا واحد چاته کیږي چې هغه په نیت کې ډېر مخلص وي بدء دا واحد چاته کیږي ګوره عظمت توحید معلوم شو او عظمت توحید چا د وجنه دی یو موحی الله ورسو بالموحى الیه سوق دې رسول الله صلی الله اول موحى الیه عظیم الشان عظمت توحید ول معلومیږي ډېر مخلص چې خلق ته وایي دنیا لما کوا خذل لما کوا لو رسول الله او خلق ته وایي انما الاعمال بالنیات او خلق ته وایي انما لامرئ ما نوى رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اشارت عظمت توحید شو عظمت توحید دین دي چې موحی عظیم عظمت توحید چې موحی الیه عظیم وهي ول عظیم دي دا مخلص ډېر دا مولانا محمود الحسن سے لیکلي بعض علماء او زره دی وړي خپل وجه هم لک خبر کا او دوی موجه صدا وی د جزء ثانی سره مناسبت دي ما تاسو د ویلو چې کله د ترجمه الباب دو جزئی جزء ثانی به کله جزء اول د لپاره دلیل او کله چې جزء اول مدعا او دعوا د جزء ثانی باندې دعوا د دې حدیث تعلق د جزء ثانی سره کې ان اوحینا الیک جزء اول سره رسره بل عائشه صدیقه رضی فرمایي کنه چې اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم روان دي هذا كيف يستقبله يا ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرق يرسم عنه وان جبينه يتقصد عرقا فجزء اول سره اغه روایت په تاسو لري کله په باب کې ګر حدیث وي ټول حدیث په یو د پاره دلیل وي او کله به یو حدیث د یو جمله د پاره دلیل بل حدیث د پاره دلیل نو دا حدیث د جزء ثانی دلیل شو هغه ولې دې کې دا هغه واحد ذکر د چې مشترک د ټول انبیاء او مومنان کې و د ثاني ته وایي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی من بعده دا هغه وحی مثال ورکړي دا هغه وحی مثال ورکړي چې د ټول پیغمبرانو مېس کې مشترک و اصله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اخلاص النیت دا الله د طرفنا حکم دی پیغمبرانو ته اخلاص النیت واحده اخلاص النیت څه واحده حکم دی ټول پیغمبرانو ته وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين کې داخل نیت او اخلاص د نیت ذکر دی او دا اخلاص او دا نیت او اخلاص النیت هغه واحده چې په دې ټول پیغمبرانو ته مشترک د الله د طرفنا ترغیب او حکم راوشي او دریم د مزیدار جواب وکما بدء الوحي كيفية بدء الوحي نو بدء مختلف قسمونه لري یو بدء حقيقي ده لکه نبی علیہ السلام تغار حرا کې شوی یو بدء اضافي ده لکه فترت پسې یا ایها المدثر نازل
رابش دغه اختلاف په ورا شدته چې لکه کوم اول ما نزل دي بعض الصحابه کې اختلاف دي توګه اول ما نزل اقرا بسم ربك الذي خلق دي او توګه اول ما نزل کې دي یا ايها المدثر دي نو به تثبیت کو چې اول حقيقي اقرا دي او اول اضافي په نسبت سره درې کاله فتره د وحي ته یا ايها المدثر د څنګه بدء یو حقيقي د غار حرا کې وشو یو بدء اضافي د یا ايها المدثر یو بدء په اعتبار د مکان دا یو د کې بناستو او وحي بشورو شو یو بدء په اعتبار د زمان دا د رمضان دی دغه مطابق وحرا او یو بدء بحسب الوقائع دی بدء بحسب الوقائع یو واقع په خشوا دغه مطابق وحرا نو د دې مناسبت د بدء الوحي سره دا دی چې کیفیت د بدء بحسب الوقائع پیش کړي ګوره کیفیت د بدء بحسب الوقائع واقع په خشوا چې سړي د خضر لپاره هجرت وکړ بس بدء ارالا او کیفیت په پیغمبر مبارک ډیر شدید او دغه منبر توخت او بیا سوي ايها الناس انما الاعمال بالنيات ګوره غوسه معلومیږي ولی د کلوستي تفسیر کوي ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله او بیا اخره کې نو ګوره دا پیغمبر مبارک وصلا ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها دا ولی دا یو جمله کافی وکنه چې الله رسول الله هجرت کوي نه غوسه دي چې خضر د هجرت کړی او هجرته الى ما هاجر اليه مردود دی نو دا بدء بحسب الوقائع شو سمي بدء حقيقي اقرا بدء اضافي یا ایوه المدثر بدء په اعتبار د مکان بدء په اعتبار د زمان او بدء بحسب الوقائع یو واقع فی خشوا نو بدء د وحراله او کیفیت د توخو کیفیت تو چې منبر ته وخت بیا فوران او کیفیت د توسط نورم خیر ورګه مسائل چې مستنبط کومه کیفیت نو خبر شي نو سو جواب شي مولانا یا په عظمت د وحی ته اشاره شو ها څنګه عظمت ته کیف عظمت ته پاره دي څنګه عظمت ته وحی ته اشاره شو دا وحی دومره عظیم الشان ده چې دا هغه چا ته راځي چې هغه ډیر جات مخلص دی او بیا جزء ثاني سره مناسبت دی چې نوحینا الیک دې کې اومغه وحی بیانې چې مشترک بین الانبیاء ده الله په حکم کړی دی وحی وحی وما امروا الا ليعبدوا الله غیر اخلاص النیت دی او ما درې څو چې دې کې بدء د وحی او کیفیت د بدء وحی دی په اعتبار د چا سره د وقایع او د حوادث سره قدمه خلال شوا کوم ځای کې حضرت دا خو مناسبت د ترجمه الباب سره اوس راشه بل خبره لرا چې امام بخاری دا حدیث اول کې ولې راو بعض حضرات وی دا په منځله د خطبه لري کنه وی خطبه خلک اول کې وروړي کنه نه جنا نه وی پورې یو خبره بل کوم بعض حضرات وی ورته مناسبت دا کتاب باب هغه بل جواب وکا مناسبت رباب سره وی نشتا وی دا راځي لکه صاحب د مشکات چې په اول کې حدیث نیت راوړي اس مناسبت نشتا نو وایو که مناسبت نه وي د باب سره نو بیا به د مشکات د مولا په شان د باب نه مخ کې راوړلې وي دا یو جواب شوی کمزور دی ښا که چېرته مناسبت نه وي نو باید چې به کوم ځای کې راوړلې وي اول کې دا بل وایا امام بخاری په اول کې دا ولې راوړل دوه وجې دي یو دا چې امام بخاری دې خبره اظهار کوي چې زما مقصد د تاجیت نزا الهی دا او ٹھیک او کته ودا خو د بیا حزم النفيه ونکا انکسار ابنکا نه دا تحديث بالنعمت ته لکه دا فهم چې لکه مونږه سبق وایو ګل څه د پاره وایو الله د رضا لپاره دې کې څه خبر نشته نو یو وجه دا چې امام بخاری رحمت الله علیه څه وسوي اظهار کوي د دې خبره سموي اظهار کوي د دې خبره چې زما مقصد د تعریف نه الله رضا اظهار کوي د دې خبره چې زما مقصد د تعریف نه رضا الله دا دویم ارشاد کوي طالبانو ته دا خبر اظهار د خپل ځان کو ارشاد کوي د خلوص النیت ان خالص یو اظهار شو چې مقصد د تعریف نه رضا الهی دا او بل ارشاد شو تاسو طالبانو ته چې ګورې د الله رضا واخلئ الله رضا مواقفه فرجته الى الله ورسوله او کله الله رضا موانغه فرجته الى ما هاجر دا الله رضا وانه لخره و زكريا صاحب رحمت الله عليه دلته یو دوه واقع ذکر کړي دی وی یو سړی راغی جمعه یو مسافر
جمعات ته نه راوته نو وې کتل نو د جمعات په یو ګوټ کې یو سړی ولاړ دی عبادت کوي بل ګوټ کې بل کوم دی یو ګوټ کې مطلب یې دا چې راشه خلک دلته ګوټونو کې عبادت کوي ځان مکو درې یو خضر علی خشتخ کولی هغه خضر سره ډېر آلات پانچه ده او یې قسم قسم وخی دی کولونه دی پکې اخذ هغه یو کس ته مخامخ ودرېده هغه وخی پانچو کولوي کې خو او بیا چې لمشي واغشته لاس وینځون کې او لوټه وسره ده اصلي ته وایي لاس وینځه نه وینځه وینځه لاس جوړه وکړه لري مردار نه خورا دیوته منت کې دا خزه منت کې یا انکار کوي اخره کې وی خزه وبوینځ لاس وینځه بیا وتاغه پانچو ونیول وینه ولا نخرم یره لګ وکړه خامخ نو په چې شروع یو کړه کنه نو چې اډو کې نه دوه خبرونه په اډو کې د جنې ولي چې تاسو شو دا مخ پیو دا غریب غریب نه کوي بل اډو کې چې تاسو شو دا جنې پیو او رټیه هم خوراک هم خوري رټیه هم او په اډو کې ولي هم بیا چې وې خوراغي وته بیا لاس واچول کوو او دا سړی چې مسافر دې نه ګول چې خدایا دا شیخ لاس نشي مال بکلا راځي اخوندې پالي پلان چې خدایا جنازه ولا چې خدایا اصله دې نه شروع کړ په هغه لار نشي ما باندې کله نه وته بلند ورغول ګره تا پرې خو دې حل تبل هغه ته امدا چلو کو کاغه نه کړو بنا تو نوزارې پاډو کې ولي دې غریب چې خدایا خو بل ګټ لخوا خدایا چې بخلا چې دې راځي هغه قبل لا ولا چې ورغه هغه انکار کو په زور کې بلاسونه به مینه دې ویني بیا چې هغه ته کې هو پوری په دامه ناګانه دل شیرا چې دل څنګه راغی اجنه ورته وی چې دا ډوړې مې وروړې د لاسونو وینځه دی ورته وی نه نینځه دې وینځه نینځه په اولم ده نه هغه دا خیال چې دا دې راته رواج دی کنه دا دې ضرب خوراک نه کې او چې دوی ته نینځه غلې کا پیګه خوري وخوره کله خوري د نظر انځله ته خو دې میناس کا ساری دې کوله پزو او ما هغه وینځل اكون دې لاسونه څنګه وینځل کنه او پانچه وته ونیول نو د اډو کې راوغه ضرورت پړه چې فلاس کا جنې دی دا یې بری واجب دی لاته او هغه جوړ ټوک مړې نه کله کنه استاقه تاسو ډوړې مې ده ما په پک اډو خوري خوري وګره کني زه دکېږي زرو کېږي او ته و چې هغه مخ کو سره کوم چل کونو ما سره کولای چلو لکه ما خو دا دې خبرې واجی اجنه وته وی وې دنیا ما دا درې واړه ما نه خپدي رضا کومه د دنیا د ما نه خپدي رضا کومه او ته خو ما ته په شوق کې اجرانه نو تم برن دراته کاته ما ته اغیق ما ولي نو مولي دې په خرم او ته ګوره خو ما په دې خطه ته دویم ترڅ یو کې برابر کړم الحاصل دغه دنیا د لپاره باندې کې الله لکوا بیا دې من او زره سره قاری کوي رحمت الله علیه په حواله خطبات حکیم الاسلام په واقع احمد مولانا رشید احمد ګنجوهی رحمت الله علیه جمعه کې نقل کول او یو سټیټ راغی او ته دبلې روپې چې څنګه هغه دبلې روپې پیښ کړی دا څه وایي نه اپیش دا کشف خاوندو دې کې څه وی خاصه په کتالی په کار نو طالبانو لور کوی زما په لاس ویشه دې په ویشه هیڅ بار وروته هغه ډبل روپې ونه پونو کې ولا وایي او زه وته خانه کې پټ شو زما د مخه ویلار یو د ګورم چې ځنې چې دې کنه مولانا څنګه راځي او پونو کې پمنډلا نو په کې نه ورسلا چې وکړه الکه دې کې روپې هغه پانی تاسو کوته ورنولې او سوي ګندمالا چې څوک در پسې منډې وای نو تختې ته او چې څوک دې نه قبلي داغه د پیزار سلامونه کوي ورته اهمن افترا نو هجرت او د دنیا کې څومره اعمال دي امام بخاری ارشاد ورکړي موږ لا دا بچا د پاره کوي تبر دنیا د پاره نه کوي چې الله د پاره وکړ زما د قسم په خدای رسول الله مبارک فرمایي اتتک دنیا و بیراغه او صيغه د ماضي راولل ده یاتي کنه اتت کله په صيغه د ماضي ده چې دا دنیا به تراغب را روانه دي کوله بل الله لپاره کوا زما قسم ده الله په ذات بخاری ته مخکې پر تر زما تجربه ده بس نور خبرې ده تنه شنو تفصيلات ته نه وي
خدای لپاره کوه زما قسم په خدای چې الله به مدد کوي بیا له توې والله بالله صلی الله وګي به خدای نه بل طرف خبره ده چې خدای پوره کوي یو ځای کې تپرې بل طرف نه بل طرف او الله به نه اړیاني زما بیا له والله بالله صلی الله چې ما ته جوړ کړی خدای لپاره فکر وکړه مدرسه کې سبق پر تنخواه نشته خیراتي کې مړه سپوله ورکې مالا بدل پښوله ورکې خنزیر لا ورکې ما دا نه راکې چې پیغمبر حدیث دی طالب نه ورکې چې پیغمبر حدیث درازي دا مون خلق دې تباہ برباد کو دنیا لا خان حجت کې خان بابا سره کې خط مولا به پټی سره وای او خان بستر تر ناس دی بالغ ته ډډه والدا او دې لنګې ته ناس اخله څنګه کې خان بابا نيستدا څنګه خپل دې مرتا اخونا الواحوره دا لاون والا کله خان بابا خان خو نه د ته پر سات خان څه عزت او احترام په خپل ځای دی د ارته احترام کوه تواضع عزت احترام ښه اخلاق بد اخلاقی درته نه کوي ښه اخلاقی خو تمه مه کوه پیسو په ځان مس پې کوه او بیا پټکي مس ذلیله وه دا پټکي د پیغمبر پټکي دی دا مس ذلیله وه دا د خانانو کوڅو کې مه راکاږه دې پټکي په سر خان سره نه انتبه کېده دې پټکي سره خان ته دروازه مه کولاوه خان مخکې روان دی ملا ته رسو قسم په خدای مولا مې لیدلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله مدرس مولا مې لیدلی دی یو امیر سره چې یو منصبدار یو وخت منصبدار هغه جمعات ته ننوت او دې مولا صاحب سپلی ورپسې واغېست مدرس مولا سپلی واغېست ما وی چې مړ دی که ما بس خبره هلته جنازه کې به ملا صاحب وي پټکي په سر او جانی مازونه به لاس کې غشتي یو طبخ پوتا چي بل طبخ پوتا چي بیخ دی ودا دا نه لې کار دې کړه څه کار ته خدای نه کار یو مفتدی دا وای راشه تقسیم کا نو ته خو نه یا کټ پټکې په سر دې یو تخ پوتا جانی ماز بل تخ پوتا په جنازه کې جانی ماز بل تخ پوتا الته مولوی ته وي چې صبرو کې خلق را روان دي بیا وای چې صبرو کې خلق را روان دي چې صبرو کې چې بس خلق پورا شو تکبیر کوا تکبیر خود خاص کې ودرېګا اب کې ودې کا سات ملاویږي چې چې یو ملاویږي او کنه وې ملاویږي خاص ته پاره چې زموږ د تعلیم وی نه زموږ تعلیم او یو 2 روپیا زیاتې راځي اینم دې له تاسو الکه ګوره زما تاسو د اصلاح خبرې کوم په دې باندې کې نه ښه زما یوازې تعلیم مقصد نه تربیت نه مقصد زما تعلیم هم درته کوم خو سنت مطابق تربیت باندې درته مه کوي حدیث ته پیغمبر مقصد هم دغه دی چې دنیا د پاره کار نه کوي چا د پاره کوه الله د کارو کا اتک دنیا وهي راغمه دنیا برازي او راغمه بدل راځي خان لور کوي ته پر سریلا څنډه لغټ خېټیلا طالب خدای نه ورکي دنیا لمن دی غلې ورکي طالب خدای نه ورکي خډوړې خدای ورکي خجامه خدای خواهشات ذمہ داری دي نه نشته او د ضرورت ذمہ داری نشته خواهشات نه دي ضرورت ذمہ داری نشته زما قسم په خدای مخ کې به در درکې قسم د تخرم نور تفصيلات باندې مو وای مخ کې به درکې تاسو لم شیطان لګرای کله کله واخلا دا یو کذا څو کا تم او کله لږ کوته نه مخ کې به بالکل بدل مخ کې یو مثال بدل کوم مونږ ته دوره تفسیر کوم مونږ دلته بل ته مونږ دوره تفسیر کوم مفتی سے ډیر خمینش محبت سره وی چې دوره تفسیر کوم طالبانو نه پټوړې ورکو محبت سره دي ما یو دوستو ما سره د په اور ته چکر یو دوست هغه سره ملو چې ما ورته وی چې موږ دوره تفسیر کوو تعالی راغیم دوست مې ته طالبانو ډوړې ورکې وی بالکل خوشاله دا دوره تفسیر نو شروع کړو چې د خپل خدای مخ کې او دومره وې د خپل خدای مخ کې راوست چې زما ګمان د مفتی صاحب چې هغه کې یو سلو لګي د 215 دی الله دا پاره نه الله دا خبره وټی کی بعضی کسان دکان او دا ټیک دا ویم دکاندار نه چې شی خپل دا بوته نه وي چې د مولا ما ګم خیال ساتي او د طالب مو 30 روپے چې تو ته طالب مولا واسطه کې څونه جهاز بدی یو روپے نه کوي دکاندار چې نیت کم کړي پاتې برباد او یا 15 روپے بل تفریدي نو دا مولوی طالب په پر پټې شي شو چې په 15 روپے خرڅه چیرې دا نه وکړي د مولا طالب
باندې ورته سودا کو چلی نو پیږي ځان غلې یو دلته یو سړی وي ویجی ته سوکې مې سوک خبرې ورستو کو دا سودا ده روسه بیا پیژندم یو پیژندم نورې پر پسې راځه غشته ما ته واپس ګوره بنیادی خبره ده دا مولای مدي طالب ما سبق په یو 50 روپے لحاظ یو بولی چې بلی چې په امره ده زور مولای طالب په 50 روپے خرڅه زما کې ده بهر کې په د مناسب دا ارشاد قید اصلاح النیه سکای ارشاد او ما د تا ارشاد می خالص کا الله لپاره مولای کو الله لپاره طالب کوما خان بابا خپل کار کوي عزت په کوم دی ورته هم او کو چاپلوسی باندې کو خله به ته نه چی ګوما ته خله ته ورو چینګه تاسو باندې کو خاصه دا زمون عادت دي نو دا هغه د وجه نه خلق د دین نه لري روان خان یو خان ته یو سړي په دې علم وکا یې خا علم په کوم کتابه بیا په پردو کوڅو کې ګرځي او قراتونه او خاتونو په څه کنده دا علم دی په نحرت خلق په نو دا هغه چې فاجعه او ناجه خبرې په خپل دې ورا خپل با خیرات دا نه دي خیرات معنا دي خدان بور پته نه پیږي ها څه عزت احترام سره جون تیروي یو وړه مې نه نو خیر پروا نه تا د یو ګډه ټپ پشه دې مخ مې وي او ان شاء الله هر وخت دې درته ازمایښتونه برازي او کامیابی ستاسو ده ان شاء الله حضرت داخو اول کې ولې راوړو مناسبت څه شو یعنی ورود څه شو او تحقیق او ترجمه الباب سره مناسبت وغيرها اخیری خبره مسائل مستنبطه د حدیث اخیری مسائل مستنبطه د حدیث هم ورسره وایي نو به مسله خو دې دا معلومه شو انما الاعمال بالنیات دا ثواب د اعمال تعلق د نیاتو سره دی ایو مسله دې مسله معلومه شو چې کثرت د اجور دې په کثرت د نیاتو باندې درې مسله معلومه شو چې هجرت یا د دین څومره دې اعمال دي دا د الله او د رسول د رضا لپاره کوا څلورمه معلومه شو د دنیا مذمت معلوم شو او د خځې لپاره هجرت مذمت معلوم شو او دا معلومه شو چې د دنیا او د خځې لپاره هجرت دی او دا مذموم او مردود دی بل مسله معلومه شو چې د قاعده کلیه نفس مثال ورکول ګور نبی رسول الله قاعده کلیه ذکر کړه نه پسې څه ورکا مثال مذکرن غیر توضیح د قاعده لپاره مثال ذکر کولای شي كل فاعل مرفوع قاعده کلیه مې وي اوس مثال ورکوم لك ضرب زید فاعل دی ضرب د لپاره دا مرفوع شو نو ذکر دا مثال پس د قاعده کلیه نه دا دې بل مسله معلومه شو بل مسله معلومه شو امر محبوب تکرار مستحسن دی د امر مذموم تکرار غیر مستحسن ولی انت فرمای نبی علیہ السلام ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله تکرار انا کې مقبوله نه ولی که مقبوله نه کې نه او بیا په تر څنګه دی وکي تکرار د امر محبوب مستحسن او تکرار د امر مذموم غیر مستحسن قبیح ٹھیک شو دا شو بل مسله معلومه شو تخصیص بعد التعمیم فکلام کې څه لفظ استعمال او څه به تخصیص بعد التعمیم یو خبر مخ عامه او لغرض التخصیص کې بل مسله معلومه شو مذمت النساء معلوم شو النساء حبائل الشیاطین پورا تخصیص دغه نه معلومه شو دا بل مسله ترنه معلومه شو او بل مسله وره غدا چې اصلاح د خلق په عام مجلس کې کول شي که هجات د شرنی سموي اصلاح د خلق عام مجلس کې وکا دا د نبی هم هغه صحابي دې نه کو چې تراشه او ورې غیرت دا غلط کار کې توبه وکړه هغه کوي نه کو اصلاح یې دا هغه او په عام مجلس کې منبر باندې بیان وکړه دا غرنګ عمر فاروق رضی الله عنه منبر باندې بیان وکړه نو اصلاح د خلق په عام مجلس کې وکا خو هجان د شر پکې نه کته په عام مجلس کې اصلاح کې او شر جوړیږي چې هغه تړي وي چې ولې شرما ولا یا مکاوا اصلاح د خلق په عام مجلس کې وکا ولې عام خلک به پیدا واخلي که هجان د شر پکې نو او درې څلور بل خبره شو ستر په مسلم نبی رسول الله ذکر ورکړي چې پلان کې د هجرت کړي لري من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخرة رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر وکړه مسلمان باندې پردې په واچولا کنایه الفاظ سره من كانت هجرته الى دنیا یصيبها او امراه ولكن هذه الفاظ یعنی هغه اشاره وکړه تصریح یې وکړه
نو اصلاح د خلق عامه کې کولې چې هيجان د شر نه کوي بیا باندې کې او بل مسو ستر په مسلمان تاریخ په مسلمان باندې ستر واچو پردا دا ته بل مسله معلومه شو او سبا یو بل مسله درې معلومه شو هغه بل مسله صدا په طریقه د دلالت النصر چې یو مضبوط عمل هجرت ډیر وی شي دي چې هغه دنیا د سفاره کې مردود دي نو که نور واړه پوټینی اعمال ته دا پوټي عمل دي دا خیر دي نه که پوټي عمل د دنیا او د خدای لپاره کې په طریقه ولا مردود دي که یو ډیر وی عمل ومش مشقت والا د دنیا او د خدای لپاره کې مردود دي نو که چرته یو پوټینی عمل د خدای او د رسول نه علاوه دنیا لپاره کې په طریقه ولا مردود دي دلالت النصر دا مثلا معلومه شو تاسو کوی په خبره دا معلومه شو او حضرت یو بل مثلا ته معلومیږي هغه دا چې امر محبوب مقدم کول امر محبوب څه مقدم کول لکه من كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله او یو بل مثلا معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی او شارع هم دی ګوره هغه حجیت الاحاديث والا مثلا معلومه شو الى الله ورسوله لفظ دې مقتدا الله دې اولا وبالذات دارنګ رسول هم مقتدا او مقصود بالذات اولا ولي ور الى الله ورسوله دواړه ذکر نو په تویل شي چې د رسول لپاره د هجرت وکړه الله لپاره او چې الله لپاره وکړه د رسول لپاره دواړه ذکر ولي کوي دواړه ذکر دې لپاره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دواړه مقصود بالذات دي او د دواړو اقوال فعل حجت دي او یو بل مسله د مختصر معنی ثابت شوه بل هم اغدا کې التفات څه شي لکه زاد تعبیر په غیاب سره کول من كانت هجرته الى الله والي نبی اسلام قال رسول الله من كانت هجرته الى الله والي نو الى رسوله لفظ ورسول الله جو دا نه تعبیر وک په غایب سره او اشاره دیتا وو چې زما ذات من حيث اني هاشمي مقصد نه ده زما ذات من حيث اني رسول مقصد ده الى رسوله دا ګڼ مسائل د دینه وته او حضرت یو بل خبره مواله هغه د سمیع د امام بخاری نه معلومیږي خلا بل خبر دار معلومیږي سمیع د امام بخاری نه د حدیث نه دا حدیث په اول د کتاب کې راوړل پکار وعلیکم السلام مفتی راځي دلته کې مفتی راځي هغه بیا مفتی ته توایا ول سیمه ویلی بیا یا که په وخت راځي خیر دی راځي بیا دا په کوم ترتیب ورکولې شي په ترتیب یو کتر یې بولا نو نه کړی دا جلد ثاني د ترمذی د تراجم تکاته د تاریخ ها ټول بخاری اول څوک وي هغه ته ترمذی اول ته ترمذی بخاری ثاني شو وي او ترمذی ثاني شو بخاری دوه آیات وګورئ نه بخاری ثاني به موږ څو آیات دوه آیات وګورئ نو او ترمذی ثاني ها دغه بخاری ثاني دغه څه سبب کتابونه دی ویل ها حاصل د خبره دا شو سمې مولانا نو د صنیع د امام بخاری دا معلومه شو چې دا حدیث په اول کې راوړل بخار دی د صنیع د امام بخاری دا معلومه شو چې دا په اول کې راوړل بخار دی ها دا ګڼ مسائل د دې حدیث نه مستنبط شو بس په دې به اکتفا وکړو بس یو راکوټه خبره د دې حدیث په تابل دی باندې امدادل تکلیف ویما د دې حدیث څه شان دی هغه دا چې امام ابو داود رحمت الله علیه وای ما په پینځو لکو حدیثو کې د خپل کتاب انتخاب وکړ سنن د ابو داود دی او په سنن ابو داود کې مې د څلورو حدیث انتخاب کړی څلورو یو انما الاعمال بالنیات دا دې انتخاب کړی او دویم انتخاب میکړی د بل حدیث الحلال بین والحرام بین ورا د څومره هم دي انما الاعمال بالنیات دا بنیاد دی ټولو نیکو
او بل الحلال بين والحرام بين حقوق العباد چې حرام نزان ساتي او حلال استعمال کې. او درې من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. د انسان د اسلام حسن دا چې کوم شي د فائدہ نه ور کوي هغه تر کوزان تر انسان دا بل شو. او دغه مباحات نام ځان ساته، مکروهات تنزیهیه نام ځان ساته. او څلورم نمبر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ایسا ځان له خو بل له وقا مسلمان له ضرر تکلیف نه ورکه. سو حدیث شو څلور کم انما الاعمال بالنیات وردا دار مدار ټول پرې دي. او بل مسوي الحلال بين حرام رضان ساتي حقوق العباد کې. او درم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه چې مباحات او مکروهات تنزیهیه نه دي انسان ساتي نه دا نور نو په طریقو لا بزن ساتي او فضول کار برنه کې. او څلورم کم یو شو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب للمعاشره کې په دې پورا اتفاق راشي. ځان له تفوقه بل لفظه معاشره کې قوت را غیرور ولی له اتفاق راغی. چلو او زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل مختاراتو کې پنځه غوړه کړی دي په ټولو احادیثو کې. دارو مدار په دې پنځو دي. هغه پکې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده راوړي. دا حدیث په هغه کې دی امام ابو حنیفه په ټولو کې د انتخاب کوي او امام ابو داود کوي رحمهم الله. بس په دې اتفاق او بل کتاب راوړو.